پېښور نه راغلی یم او زه داسې ځای کې اوسېږم چې ډېر خراب غلط ځای دی، ما سره ماشومان دي، نو ښه خبره نه ده. کرایي هغوی لنډۍ زه ورسره پاتې کېږم، خو مطلب صحیح ځای نه دی. نو زه غواړم الله دې ورسره ډېر وکړي، دا نه مسافره ته خاص نه، په دې پېښور کې ډېر ښه خلک شته، د الله د رضا هم شته، سرمایه‌داره خلک هم شته دي، ښه خلک شته چې ما سره د الله د رضا لږ امداد وشي، زما د ځای نه دیوال راته وشي، زه پې ګیډ کېږدم، زه پکې خیر تمرین دا ځای درله چا درکړی دی؟ خاوند دې کله مړ شوي؟ 10 کال. دا 10 کاله ژوند څنګه تېر شو؟ اوس الله تعالی تېرولی. ته ځایي د پېښور یې خو د بل ځای چېرته؟ نه ځایي بس پېښور کې اوسېږم، ډېر مودې نه راغلي. وروڼه خویندې خپل خپلوان؟ نه بس څوک مې نشته. څه شو؟ بس پلار مې مړ دی او وروڼه چا تپوس نه کوي، تا ته پته ده وروره، نن سبا څوک ته چا وي؟ بچي دې سبق وایي؟ نه نه. دا ځای درته چا وښوده؟ دا ځای خو زه ستاسو ویډیوګانې ګورم او د خیبر کې یو کس دی او ما ته ستاسو ډېر دغه وکړم، زه په شپاړس راغلم. کتونکو دا نمبر دی 0313 86 53 368. په دې ورسره ایخ په نیغه رابطه کولی شي، خپل معلومات ځان کنفرم کولی شي او د هغې نه پس چې کوم دی ورسره مدد کولی شي چې دغه کور یې جوړ شي. دا یو خواهش دی. دغه ده نور څه وی؟ زه به هر کوم جمعې پر به شپه ده، زه به ورته زه به ورته ډېره دوا کوم. جمعې شپږه شپه ده. کتونکو کوم لفظ چې استعمال کړه په هغې زه نور بحث نه کوم. کومه قصه چې ده ډېره عجیبه شانتې قصه ده په دې معاشره کې، په هغې زه بحث کول نه غواړم. ولته پیسې ورکوي؟ د الله د رضا ورکړو نن سبا ډېره کمه ده، دې لالچ تنګه شو دې دنیا کې. ګران مجبوري ده، مجبوري بد څه دي. کتونکو په هغه دنیا کې تنګه شوه، بچي هم هغوی به څه وایي؟ بچي دې څه وایي؟ بچي خو هم ډېر دغه یي. بچو ته وایم چې خپله ښځې دې پرېږدي، ژوند مې کړي دې ځای ته څه کوي؟ ستا بچي ښځه کړې ده؟ نه خپلو بچو ته وایم، ماشومانو ته. ښه چې دویمې ښځې کړي ځکه دلته راځي.